بسم الله الرحمن الرحيم ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. سورة قصص یو پنځوستم آیت ته د سورۃ دویمه حصہ ده. مقاصد اربعون توحید رسالت اثبات د قران کریم ایمان بالآخرت راوړي. الله فرمایي ز قران کې پرل پسې دیتا قرآن کریم بیانوم کلا مواعظ کلا نصائح او کلا عبر کلا دلائل کلا انعامات کلا زواجر تخویفات ثوابنا عذابنا دی د پارا بار بار راوړم ذکر کوم چې دی پن واخلی نصیحت واخلی. د نصارا او صفات بیانې لس چې هغه په خپل کتاب په خپل پیغمبر هم ایمان راوړیو او بیا په نبی علیه الصلاۃ والسلام او قران کریم باندې هم ایمان راوړل. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون یقینا پر لپسې بیانوم دیتا قران دی د پاره چې دی پن واخلی. وصلنا پر لپسې بیانوم وصلنا رسوم دیتا قران دی د پاره چې دی پن واخلی نصیحت واخلی. الذين دا کتابیان هغه دی آتیناهم الكتاب چې ما ورکړیو دی له کتاب من قبله پخوا د قران کریم نا هم به یؤمنون دی په قران هم ایمان راوړي. حدیث کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی هغه کسان چې هغه خپل کتاب خپل پیغمبر هم ایمان راوړي او بیا په قران کریم هم ایمان راوړي نبی علیہ السلام باندې طلب الله ډبل اجر ورکړي. دارنګي هغه غلام خادم او نوکر چې د خپل آقا حکم هم مني او د الله حکم هم پوره کوي دلته هم الله ډبل اجر ورکړي. او دارنګي هغه سړی چې ځان سره وینځه ساتلی او بیا هغه له ادب ورکی تعلیم ورکی قران او حدیث ورته زده کی او بیا د هغه نکاح او واده کی نو دلته هم الله ډبل اجر ورکړي. نو دلته هغه کسان چې هغه نصارا دي په خپل کتاب هم ایمانو په خپل پیغمبر هم ایمانو او چې کله قران کریم راغی په قران هم ایمان راوړو نبی علیہ السلام باندې هم ایمان راوړو نو الله بدیل ډبل اجر ورکړي. الذين هغه کسان آتیناهم الكتاب چې ما ورکړیو دی له کتاب من قبله مخکې قران نا هم دی به په دې قران یؤمنون ایمان راوړي. وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ كَلَّ جِلُسْتُلَكِيږي بدی باندې قالو ندی وی آمنا به من ایمان راوړ په قران انه الحق یقینا دارشتنی کتاب دے انه الحق یقینا دارشتیا دی من ربنا طرف درب زمنا انا كنا من قبله مسلمین یقینا هو منغا پخاد دینا تابدار منون کی
اولئک دا هغه کسان دي یؤتونا چې ور بکړې شي اجرهم دیلا بدل ددي مرتين دوزلا دیلا با الله ډبل اجر ورکي یؤتونا ور بکړې شي اجرهم ثواب ددي مرتين دو پیری بما په سبب د هغه صبرو چې دي صبر وک دي ځان کلک په دین د الله ويدرؤون بالحسنه السيئه او دفقي پني کوي سرا بدایلرا چې ګناه دي وشي نو فورن توبه وبسي يدرؤون بالحسنه السيئه چې کله ته ګناه وشي نو بیا فورن نیکی کوي چې دی نیکی سره دا ګناه ختم شي او یا چې کله ته ګناه وشي نو فورن توبه او استغفار کوي ويدرؤون بالحسنه السيئه او دفقي په نیکی سره ګناه لرا ومما او دهغه مال رزقناهم چې ما ورکړې دي دوی لا ينفقون خرج کوي واذا سمعوا اللغو او کلچ اوري بفائدې خبري اعرضوا عنه نمختيړي وقالوا ويدي لنا اعمالنا من لرا زمن عمل دي ولكم اعمالكم تاسو لرا تاسو عمل سلام علیکم سلامت یادی وی پتا سو باندې دا هغه سلام نه چې مونږ به یو بل کو دې ته وی سلام متارکت د یو جاهل نه ځان خلاصولو د بارا سلام علیکم چې ما پریدا خپل کار کوا لا نبتغي الجاهلين نه لټو لار د جاهلانو نه لټو طریقه د جاهلانو دې کې لس صفات ذکر شو د اهل کتابو لکه حضرت عبد الله ابن سلام رضی الله عنه حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه او حضرت تمیم داری رضی الله عنه دی مخی نصاراو نصرانیانو او کله چې قران کریم راغې نبی علیہ السلام دی نخو نو بیند نو به ایمان راوړ انک لا تهدی من احببت ولكن الله يهدي من يشاء دا سوال جواب دی چې کله پیغمبر هدایت راوړون کې دی هدایت ورکون کې دی نو بیا د خپلوان ولی په ایمان نه راوړي ابو طالب د ترره دی ورته مینت کی او ایمان نه راوړي نو داغي جواب کوي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کار دے بیان کول ہدایت ورکول رسول او ایمان ورکول دا الله کار دے انک لا تهدی من احببت یقینا توفیق نشي ورکول من هغه چالرا احببت چې تی خوخی ولكن الله يهدي من يشاء لیکن الله توفیق ورکي چاله چې رضا شي وهو اعلم بالمهتدين دغ الله خپويږي هدايت ورکول باندې اعلم خپويږي بالمهتدين چې څوک هدايت قبلې نو دی وای موږ ځکه ایمان نه راوړو چې موږ لا د نبی خپلوان به ایمان نه راوړو موږ ولې راوړو داسې باندې جوړي دروغ وای وقالوا ويدا مشرکان ان نتبع الهدى معك من بروان شو قران پسې سنت پسې الهدى هدایت پسې معك سردتا من بستا ملګرتیا کړي وا نو تخطف نوا بړو لشو نو تخطف اوچت بکړې شو من ارزنا د خپل خاورینا من ارزنا د خپل ازمکینا دیوی پیغمبره کوم پتا ایمان راوړو نو دا عرب موږ ژوندۍ اخري موږ به تیر کی موږ به زین او شړی موږ به پری نه دي وقالو ويدي ان نتبع الهدى کوم روان شو قران پسې هدایت پسې معك تاسرا نو تخطف نوا بڼولې شو لکه څنګه چې چرګ دانی اړي نو دې ته ویل کې نو تخطف وا بڼولې شو من ارزنا د خپل خاورنا خپل ازمکینا یعنی کافر نور کافر بمنګ وجني
من برزین او شړي نو الله جواب کوي چې تاسو کله کافر وای نو بیا هم الله په امن کې ساتلی بیا هم د الله د هر ځای نه روزي را رسوله نو چې کله تاسو مسلمانان شئ نو تاسو به کافر دنګئ وقالوا ويدي ان نتبع الهدى معك کمن قران ومنو تاسرا نو وابړول شو چت بګړې شو د خپل خاورنا د خپل ملکنا اولم نمکن لهم آیا ما زین دے ورکڑے دی لرا حرمن حرم کی آمنن زید آمن ولی گنی بیت اللہ کی با امن ندی مکہ کی با امن ندی یجبا راخ کلے کی گی الیہی مکیتا ثمرات کل شئی میوی ہر قسم دی چکم مکہ کی پاتے کی گی نو دا مکہ خود امن زیدے او داسې مکه دا چې څه قسم فیکټری به نشتی کارخانه میلونه او بیا هم د دنیا د هر ملک میوه به موجود ده او ولم نمکن لهم آیمن زین دے ورکڑے دیلرا حرم کی آمنن زید امن یجبا راخ کلے کیگی الیہ دیتا ثمرات کل شیئن میوی د هر قسم رزقا روزی ملتنا طرف د زمننا ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن زیاد دین نه پوهیږي دی اسی بانی جوړي ایمان نه راوړي قران نه مني نبی علی السلام باندې ایمان نه راوړي اسی دروغ وي بې ایمانه نو دی چې د حالت د کفر کې به امن کړي او د هر قسم میوي ور سره شته دي نو چې کله مسلمانان شو بیا خو الله میوي نور هم زیاتې کی او حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی یوجبا الیہ ثمرات کل شیء مکہ هغه زید عرب چې هر قسم ماکولات هر قسم مشروبات او هر قسم مصنوعات الته موجود دي او د مدینه لپاره نبی علیہ السلام دعا کړې و چې یا الله تا د مکی بارک ویل دی یوجبا الیہ ثمرات کل شیء ہر شی با مکہ کی پریمانی نبی علیہ السلام دعا وکړه چې یا الله مدینہ کې د دین هر شی ډبل کا مدینہ کې د مکې نه هر شی ډبل کا چې دلته د شی کمې نه نه د ماکولاتو نه د مشروباتو نه د مصنوعاتو د دنیا هر ګډ کې چې کم شی پیدا کیږي جوړیږي هغه مکہ مدینہ کې موجود دی اولم نمکن لهم حرما آمنا آیا من زین دے ورکڑے دیلرا حرم کی زید آمن راخ کلکیگی دیتا میوی دا ہر قسم رزقا روزی من لدننا زمن طرفنا لیکن زیاد دینا نپوہیگی تخویف وکم اہلکنا سمنمی حلاکڑی دی من قریت پیڑی من قریت کلوالا وطیرت معیشتها چمستو معیشتها پخبل گزران باندے بطیرت معیشتها مستو معیشتها پخبل گزران باندے کلچی ورسره د ژوند تیرولو سامان فراخ او ډیر زیاتو او دی پخبل مستو کی اختو مال چې سړی سره کله زیات شنو دی بیا گمراهی کی سرگردانی وکم اهلکنا من قريه سمرمی هلاکړي دي کلی والا بطیرت معیشتها بطیرت تکبر کیو فخر کیو او بطیرت مستی کیو معیشتها سامان د ژوند دي فتلک مساکنهم ندغدی کورون ددی کندری ددی الله وی اوس یو ګورای دا کم خلق چې ما هلاک کړي دي نو دی مخ کې ډیر زیات مستی کیو فتلک مساکنهم ندادی کورون ددی کندر ددی لم تسکن ندی اوسیدلی من بعدهم رستو ددینا حسوک الا مگر قلیلا ډیر لګ خلق بلار تیریږي زیرا زی مسافر دی لګ وخت سو منټه حالت ایثار شي او بیا روان
وکنا نحن الوارثین یقینا من یو اغستون کی الله وی دا هر سبا ما ته پاتې شي هیڅوک به دنیا پاتې نشي وما كان ربك مهلك القرى اتمام حجت بیانې الله وی ز تر هغه پوری یو کلی والا نه هلاکوم نه تبا کوم چې سومي پیغمبر نه لګلې اول پیغمبر لګم داعی لګم دعوت ورکون کې لګم چې کله دعوت عام شي خلق خبر شي پوه شي او بیا انکار کوي نه مني نو دي ظالمان شو نو ځان په خپل د عذاب مستحق وګرځاو نو الله وی علی علاکو وما كان ربك ندي ربستا مهلك القرى هلاكون کې یو کلی لرا حتا تردي يبعثا چولیږي فی امها پمنز داغي کې رسولا پیغمبر فی امها مکه کې القرى مکی ته ویل کېږي القرى دا د ټولو کلو مور ده مرکز ده سینټر ده مینز ده ځکه ورته مکه ویل کېږي وما كان ربك ندي ربستا مهلك القرى هلاكون کې یو کلی لرا حتا تردي يبعثا چولیږي فی امها پمنز داغي کې رسولا پیغمبر یتلو الولی علیہم غیبان دی آیاتنا آیاتنا زمن وما كنا مهلك القرى او نیو منگا ہلاکون کی کلی لرا الا مگر واهلها ظالمون چی اهل داغی ظالم شی ظالمون نمنون کی شی ظالمون بد عمل شی چې کله د یو کلی والا بد عمل شي ظالمان شي نو ځان په خپل د عذاب مستحق وګرځي نو الله وی زی هلاک کړ وما اوتیتم من شیء او نه دې درکړې شوی تاسو ته هیڅ شی دنیا کې چې تاسو رقم شی موجود دی هر نعمت هر شی وما اوتیتم نه دې درکړې شوی تاسو ته من شیء هیڅ شی فمتاع الحیات الدنیا دا سکا ژوند دنیا دا وزینتها ډول ډال د دنیا دی دا تا ته چې بزمکه سخکاری دا لګ وخت لګ سکا د دنیا دا لګ ډول ډال زینت دی بیا به ختم شي وما عند الله خیر او هغه چې الله سره دی غره دی وابقى همیشه دی پاتې کیدونکې دی افلا تعقلون ولعقل نکار ناخلی